خان نثار محمد نوم دی د بیاوړ سره تعلق ساتم او د بیاوړ ټریډ یونین یو حصه یم. دا خو تقریبا د څو کال نه مخکې موږ یو دیګ چوله پخوله په دې بازار کې. دا موږ د 3-4 کال نه دا شروع کړلو. چولې به هم پخولې 3 دړۍ او هغه به هم فی سبیل الله ورکولې. خو سږ کال د دې وړو د ریټونو ته چې موږ وکاته او د خلکو د مهنګایي والي د خلکو ته مو وکاته نو موږ دا سوچ بدل کړ چې یاره دا چوله چې کوم ده دا هر څنګه ده دا یو سړی پیدا کولی شي خو د روټۍ ډېر زیات اهمیت دی. په هغې باندې موږ او د صدر صاحب د ټولو ملګرو دا صلاح وکړه چې دا دغه موږ روټو ته اړو. نو اوس بله ورځ کمشنر صاحب راغلی موږ افتتاح کړلو باقاعده. نو د هغې نه پس موږ یو لیست جوړ کړلی د کس له مو ورکړلی زموږ د بیا ور چې څومره سیول ډیفینس والا دي د هغو په تعاون سره دا موږ هر کور ته رسو. څومره چې دلته موږ لیست ورکړلی تقریبا 71 کسانو لیست موږ ورکړلی نو دا موږ 100 کورونو ته رسو. او دې نه بقایا دلته کومه مدرسه چې دا موږ یې دې له ورکو. دلته نور مسافر چې کوم اوسېږي هغو له هم ورکو. دلته هوټلو کې څوک روژه ماتی هغو له هم ورکو. نور هم څوک لاروي راشي نو هغه ورکو. او 3 تروړې وړه دا لکه موږ هره ورځ دغه کوو. اوس پکې یو ملګری 2 نور هم دغه شو دي بارنر څخه کسانو رابطې وکړې چې تاسو په دې کې د سالن دغه ورسام وکړئ. نو انشاءالله چې موږ کوشش کوو چې دې سره ترکارۍ او دا کیسه ورسام دغه شي او هر کور ته رسي او خلکو ته داسې تکلیف نه وي په دې روژه کې. انشاءالله موږ کوشش کوو چې اوس 3 تروړې دي انشاءالله دا موږ 15 ته ورسوو. او داسې ډېر ملګري د بار نه موږ څخه کسانو رابطې کړي چې بیوړ کې داسې فری کیمپ لګېدل دی. نو کوشش کوو انشاءالله چې نور هم سیوا کړو. دا ګورو چې د بار نه هم خلک راځي که نه د دې ځای نه روټۍ وړي انشاءالله زموږ کوشش دی.